نو زمونږ د پښتو میاشتې زمونږ په پاکستان کې یا زمونږ په پښتونخوا کې که درته ووایم نو په دې نومونو باندې اړو څوک پېژني نه او ټیک خبره ده چې کوم زمونږ د پښتو کلنډر دی هغه شمسي کلنډر دی او د هغې هم چې دی نو 365 ورځې دي په کال کې او 12 میاشتې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدمونو کتونکو زمونږ د کلنډرو د حساب کتاب چې کومه سلسله روانه وه نو دا زمونږ نننی پروګرام د هغه سلسلې دریم پروګرام دی او دا په خصوصي توګه د پښتو د کلنډر په حواله دی. نو په دې وجه باندې د پښتنو ځوانانو لپاره د پښتنو خویندو لپاره او د پښتنو کوم تړلی خلک دی د هغوی لپاره د دې کلنډر باندې هم ځان پوه کول چې کوم دی نو دا ډېر زیات لازمي دي. د ټولو نه مخکې خو زه خپل کوربه پروفیسر ریټایر عایشه صیبالله پرنسپل ریټایر په خپل پروګرام کې د ناستې او موږ د وخت راکولو زه هرکلی یم او ستړي مشي ورته وایم. ډېره مهرباني جي. سلامونه. نو سرجي جي بیخي چونکې موږ پښتانه یو زموږ ځوان کول چې کوم دی نو هغه موبایل ټکنالوژي خو ټیک ده چې لکه د یورپ او د دغه څیزونو نه خبر کړی خو زموږ اصل چې کوم دی زموږ وراثت زموږ د مشرانو وراثت هغه زموږ دی چې کوم هغه پښتو ژبه او پښتون کلتور دی. لہذا په پښتون کلتور کې د پښتو د کلنډر په حواله باندې به زموږ په دې پروګرام کې خبره کوم ما چې لږ راته په دغه حواله باندې شیر کړئ چې د پښتنو کلنډر د کوم مخ شروع کېږي او دا څنګه دی. نو په پښتو کلنډر او یا دا زموږ د ځوانانو د بیلمۍ خبره که موږ په دغه ورچو په موبایل باندې نو زما خیال دا زیاتی دی. خپل کلتور زور به ځکه زیاتی ما چې که فرض کړه دغه موبایل تاسو راواخلئ نو په دې کې تاسو ته په قسمونو پښتو میلاوېدی شي په قسمونو تا ته چې کوم دی نو د پښتنو د روایاتو علم میلاوېدی شي. اوس که تا سرچ کړی نه دی نو موبایل خو دې ګناهګار نه دی چې ته پکې هر قسم ویډیو زموږ دا پروګرام هم خلک موبایل باندې ګوري. موبایل ګناهګار نه دی ګناهګار او خپله خبره واپس او جي او نو په دغې نه ګناهګار او البته دغه سستي کاهلي ضرور ده چې د خپل چاپېر یا د خپل کلتور چاپېر ځان نه خبره یم. نو زمونږ د پښتو میاشتې زمونږ په پاکستان کې یا زمونږ په پښتونخوا کې که درته ووایم نو په دې نومونو باندې اړو څوک پېژني نه او ټیک خبره ده چې کوم زمونږ د پښتو کلنډر دی هغه شمسي کلنډر دی او د هغې هم چې دی نو 365 ورځې دي په کال کې او 12 میاشتې دي نو او ښه برابر چې په دې باندې زمونږ مشران چې وو نو اسرار خانه دلته به زمونږ وله پیدا د هغې به د اوبو وارو او دا د پچو حساب وو نو د 72 پچو باندې دا اوبه تقسیم وې نو دا د ګنټو او د منټونو حساب وو. خو په دغې وخت کې ګړۍ نه وه خو زمونږ مشرانو چې کوم دی نو په جومات کې یو ستن وه او د هغې په سایه باندې به هغو د اوبو تقسیم کوو چې ستا دونه دی نو هغه به دومره اګزیکټ و چې د ګړۍ نه به هغه کم نه و او په هغې باندې به خلکو یقین هم کوو. هو د یقین څیز و هغه به همحقه څیز و چې څونه اوبه به ستا وي څونه پټۍ به درله اوبه کوو دا به درله په هر ځله مخونه اوبه کوو د هغې نه به کم زیات نه اوبه کېدو او که تا به زیات اوبه کوو مطلب دا دی چې تا به غلا کړې وه مطلب سایه چې کومه وه هغه د هغه وخت ګړی وه. نو زمونږ سره د پښتو د کلنډر اولنۍ میاشت چې کومه ده او دا مې درته ووایي چې زمونږ پښتانه خو دا ډېر نه استعمالوي خو درته فرض کوه چې درې ته ورشې او د یو افغان مهاجر نه تپوس وکړي چې دا کومه میاشت ده نو هغه به تا ته په چټ پټ باندې ووایي چې دا فلانۍ میاشت ده. لکه که فرض که تا زمونږ چې کوم دی نو دا اوس سوچ کوي دا ستمبر میاشت دی نو ته اوس ورشه ته هغې ته ووایه وایي دا د څه میاشت ده نو هغه به تا ته وایي چې بهی دا خو چې کوم دی نو د وږي میاشت ده د وږي. خو که ته فرض که د خپل ځان پوه شوم دغه خو مې دا پروګرام کېښود نو زه درته دا وایم چې لکه مثلا زه په دې تا نه ګناهګار زه خو ته یم چې زموږ په صوبه کې د دې د نومونو نه چا ځان نه دی خبر کړی. نو زمونږ د دې کلنډر اولنۍ میاشت چې کوم دی نو هغو ته د اوري میاشت وایي اورې هغو ګډوري ته وایي نو ځینې ورته زمونږ سره چې کوم افغانان پیدا شوي لوی شوي دي نو هغو ته د ګډوري میاشت وایي. خو که ته چې کوم دی نو د هغه ځای یو بوډا نه تپوس کوې نو هغه به درته وایي چې دا د اوري میاشت ده. دا اوري میاشت د دې به هم حقه زور حساب دی لکه څنګه چې زمونږ
د بکرمي کلندرو نو دا هم دوه میاشتې رانیسي دا هم اګزیکټلی هغه شی دی د میاشتې د نیمې نه شروع کېږي د بلې میاشتې نیمې ته رسي لکه چې فرض کړه تا د 16 نه شروع کړو د بل 15 پورې به دا رسي ټیک شو د زموږ سره د وړي میاشت چې نو دا د مارچ او د اپریل میاشت د مارچ لکه دا د 15 مارچ نه د 14 اپریل پورې دا زموږ د پښتو سپرلی دی پارسل ټیک ده د وړي میاشت د پښتو د وړي میاشت په د سپرلی میاشت دا مارچ او اپریل دی او که تا جشن د افغانانو کتلې دا اکثر په دې میاشت دی بالکل بیا پسې چې کوم دی نو دا ما هم د ځان سره لیکلي دونه راته په یاد ډېر نه دي خو دویمه پسې چې کوم دی نو بیا د غویي میاشت ده غوایه چې موږ ورته د غویي میاشت دا په ځناورو شروع شوي دي ما خیال دا په دې کې هر څه شته ما خو د ځناورو نه شروع ده دا ما په خیال سره دي چې کوم غویي د میاشت کوم دا 14 اپریل نه د 15 مئی پورې د مئی پورې خو د دوی اصل کې د یو خاص زما په خیال سره چې د نومونو وجه تسمیه خامخا شته لږ لټون غواړي ځکه چې که تا دې ته لږ غونډه وروسته سوچ وکړو نو تا ته پښتنو خو د هر څیز په شا باندې نو په هره میاشت کې به تا ته یو څیز ښکاره شي زما خیال دی چې د وړي یا د ګډوري میاشت چې وایي د دې له دې نه دا مطلب دا دی چې د دې نه وروسته تاسو بیا د ګډ غوښه مه خورئ د خوراک سره تړلي د پښتنو په خوراک مړه دي او افغانان خو بیا ډېر هغه ته د نن راواړلې د کراچۍ نه شروع وکړي نو چې ته ماته پنډۍ ته راوړې د پنډۍ چې دې فصل نه غوښه شروع کېږي ښکته نه شروع کوي بیا چې څومره افغان ته نږدې کېږي یا کویټې ته ځي دا هلته بیا مطلب دا چې نوره سیوه کېږي ستاسو خبره بالکل ټیک ده حاجي چې دغې ته ګورې نو بس څه وجه تشبیه خو په دې باندې چې بیا خو د اپریل او مۍ میاشت ده چې دی نو دا د غوایي میاشت ده بیا پسې غبرغونه دی غبرغونه زه نه پوهېږم چې دا دي برغونې ته دې وایي که دا څه څیز ته وایي ما پې داسې او زما په خیال سره دغه څیز دی خو دا د مۍ او د جون میاشت مۍ جون مطلب ګرمي شروع شي او بیا پسې چې دی نو څه ته چې مونږ دا کریب وایي په دې اوبو کې چې دی موږ ته کونې چنچره مو وایي کریب ورته باندې خو دې ته افغانان پښتانه چنداخ وایي چندخ نه چندخ چې دی نو نر چندخ وایي او دا الف دی پکې چنداخ دی چنداخ نو چنداخ موږ چې څه ته کونې چنچره وایي یا ورته په انګریزۍ کې کریب وایي نه چندخ نه کونې چنچره ته نه پېژنې په دې میاشت کې چې ګمې نو که تاسو ماته وایي وجه تسمیه که ته خوړونه یا ته لاړ شي یا د سیندونو ته لاړ شي نو په جون جولای کې دوی د دې اوبو نه بهر راوځي په ګټه بناسي یا ته به داسې چلو کې پروګرام خو پرې کوو زه به دا ستا دا څیز نه لرم د افغاني سره په دې باندې به زه ځان پوهوم ځان پوهوم ښه بیا دې په چنداخ چې وي نو دا زموږ سره جون جولای ګرمۍ میاشت دي بیا زموږ سره د زمري میاشت دي نو د زمري میاشت ظاهره ده چې هغه په جولای او اګست کې او جولای اګست نه مطلب د 15 جولای نه 14 جولای نه 15 اګست پورې بلکې 15 نه شروع کوو ټیک شو بیا پسې ځي په دې پسې چې کوي نو په دې پسې بیا بله چې نو هغه د وږي میاشت د وږي اوس وږي چې کوم ته به وایي یاره وږی ولې دی نو که ته ورته خیال وکړې نو په دې میاشت کې ډاډه ولګي دا جوار پاته شي نو دا د وږي میاشت شي د 15 اګست نه د 15 سپتمبر ټیک دی بیا سپتمبر اکتوبر چې نو دا د تلې میاشت شي میزان تله او ټیک ده نو که تلې ته ته وګورې نو په دې وخت کې به زمونږ پخوا اوس خو جوار هم ګرم شو سیزونه را دغه په دې کې به چې کوم نه جوار ټکولی کېده غوبلې به اشرې به ولکولې بیا به تللی کېده او راوړه درمندونه پته نه لګي په دغه باندې بیا بهرحال دا تاسو په دې باندې تحقیق دپاره د خلکو پرېږدو نو په تلې پسې بیا چې کوم دی نو د لړم میاشت دي نو په دې کې زما په خیال سره لړم به راوځي نه خو بلکې لړم هم به ننوتي یخني کېږي جی نو یخني شي که نه جي د دوی هغه بهر تک ختم شي او بله پسې چې کوم دی نو بیا د نومبر دسمبر چې په کې کومه یوه ده نو هغې ته مونږ دا لیندۍ غشي چې یو به زمونږ د رشتو دا لیندۍ دا نه دا غش لینده چې نو دغه د لیندې میاشت ده ښکار به ورځم چې دې سره به د ښکار سره تعلق کېدی شي ځان کېدی شي او یا به د جنګونو میاشت جنګونو جنګ جګړه پښتانه خو او بېحسابه جنګونه کوي پولیسي کوي دفاع داسې نه کوو بیا جي په دې پسې چې کوم دی نو د مرغومي میاشت ده
زما خیال دا چې کوم دی نو د دسمبر جنوري د مرغومي میاشتو په دې کې به بیا د مرغوم یو سیزوني یا به آواز بندوي څه خو د ګډوډي شروع ده د ورونه او په مرغومي ختمه ده زبردست خان بیا به کله به پاتې شته ولې نشي نو جنوري فروری د سیلواګي میاشت نو سیلواګا ستو ده په خپل نه پیژنم او تاسو ته کومه مافي غواړم دا نه تاسو د په دې به تاسو لکه داشته شي خوان شو داشته کلندر خوان شو د پښتنو او په دې یو نو سیس باندې باز د افغانانو مشرانو سره خبره کومه او ځم او بیا تاسو ته کوم نه لکه مونږ وایو چې او اخیری میاشت کې بعد نو هغه د مړی میاشت ته وایي د کب میاشت ته وایي بس ټیک شو د پښتنو کلندر چې کوم نه د خوراک نه دی وته د کوم دی نو په دغه شروع ده د خو زما په خیال سره ما یو سیزوي د ورینه شروع ده اصل ختم د سیلواګه چې ما خیال دې ته د جنۍ میاشم وي نو زما په خیال سره نه چې دا د سیلواګه چې کوم دی نو دا د جنۍ میاشت آی تینک او ګور لکه نور نه په خوراک شروع ده د ورینه د ګډولینه په کف ختم ده خو سړی به هم شته ښځه به هم شته زمری به هم شته چنداخ به هم شته او بیا چې کوم دی ورسره پکې لینده او غچ هم شته ښکار به د دې په شا باندې ځان له پویو او چې کله د مونږ ځان پوی کو تاسو هم سره په حال وسوي چې څلور کلندر یو هغه باندې باسو شو او چې کله موږ ته ځان پویو سره خانه او دا خورته مونږ وینو په کار دا چې کتل کې هم په دې باندې لکه او افغان چې کوم معلومات حاصل کړي زموږ سره بیا شریک دي کی نو دا زموږ د پښتنو کلندر چې ډېر ښایسته او دغه او داغه په حواله باندې کوم بحث شو په دې نننی زمونږ د کلندرو د پروګرامونو په څلورمه برخه ده وکړه څلورمه برخه وه جو داسې دغه حواله سره موږ له اجازه راکړئ د الله په امان خو د دې سره چې د پښتنو د کلندر چې کوم دا لږ مبهم دی په دې باندې به موږ پښتون مشرانو سره خبره کوو چې د دې یو څیز په شا باندې څه کیسه ده نو په هغې ولا باندې به بیا موږ سر جدا لږ کینو خپل وخت به ورکوو تر د هغې پورې موږ له ماله او زما مشر له اجازه ورکوي د الله په امان ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم.